من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم اوس هغه بیان الہ العالمین چې څوک پتا سو باندې حرام دي په نکاح کې س نسب دي س سبب دي حرمت حرام کړی شوی دي علیکم پتا سو باندې مسلمانانو امهاتکم اورګان استاسو و بناتکم او لورګان استاسو په حکم د دې کې نسی او کړوسی هم راځي و اخواتکم خورګان استاسو عیانی وی کالاتی وی کا خیافی وی دا ټول حرام دي پتا سو باندې و عماتکم د پلار د اړخنه توریان استاسو یعنی اخوات ابائکم خوریان د پلارانو استاسو دا حرام دي و خالاتکم معنا مور د اړخنه توریان استاسو دا هم حرام دي یعنی اخوات امهاتکم خوریان د موریان استاسو و بنات الاخ ولورګان د استاسو ورریش دا هم حرام کړی شوی دي و بنات الاخت لورګان د خورزی شي دا هم حرام کړی شوی دي دا نسب او سبب بیان الہ العالمین و امهاتکم او حرام کړی شوی دي پتا سو باندې موریان استاسو کوم یو التي غمورا ارضعنکم چې پیدا کړی تاسو ته جمهور علماء حرمت ثابتې په حولینو کې 2 کالو پورې امام ابو حنیفه رحم الله حرمت ثابتې 2.5 کالو پورې امام ظفر صاحب تر 3 کالو پورې نور دای مور هم تابانه حرام ده واخواتکم او خورګان استاسو من الرضاعه د رضاعت نه رضای خور هم حرام ده و امهات نسائکم حرام کړی شوی دی پتا سو باندې موریان ده بیبیان استاسو چې خواخې دي دلته نفس عقد راغی بس حرام شو نکاح دی وتړله پتا باندې خواخې حرام شو وربایبکم پرکټی استاسو التي هغه پرکټی فی حجورکم چې په غیږ استاسو کې دي یعنی فی تربیتکم په تربیت استاسو کې دي یعنی کورون استاسو کې تربیت کوي داغه کوم یو پرکټی من نسائکم د بیبیان استاسو نه التي هغه بیبیان دخلتم بهن چې دخول مو کړی دی داغه سره یعنی جما مو کړی دا کورواله مو کړی دی بس داغه لور به تا باندې حرام شو پرکټه راوستي ده کنه به حرام شو په هغه وخت کې چې تا جما وکړه دی بیبي سره فإن لم تكونوا پس کچری نه وای تاسو دخلتم بهن جما مو ورسره نه وکړي نو فلا جناح پس نشته دی ګناه علیکم پتا سو باندې رسته د طلاق د مورنا جما د ورسره نه د کړي بیا د طلاق ورکو نو دا پرکټه کې بیا ګناه نشته وحلائل ابنائکم حرام کړی شوی دی پتا سو باندې ازواج ابنائکم خزی د زامن استاسو چې انګور ده د حرام ده پتا سو باندې الذين غزامن من اصلابکم چې د شاګان استاسو نوي وان تجمعوا بالحرام کړی شوی دی پتا سو باندې دا چې جمع را ولې تاسو بین الاختین په منځ د 2 خويندو کې چې خینې شي په یو وخت کې 2 خويندې نشي کولای الا مگر ما هغه سقط سلف چې مخکې تیر شوی دی بس هغه عفو شوی دا هغه په زمانه د جاهلیت کې چې څه شوی دی بس فجتنبوه واستنه ځانو ساتیا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان دی غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې والمحصنات من حرمت علیکم المحصنات حرام کړی شوی دی پتا سو باندې ذوات الازواج معنا هغه بیبیانی چې خاوندان لري خاوند مړ نه دی ژوند دی ته کې دا حرام ده من النساء د بیبیانو محصنات کړه قران کریم کې په معنا د اصل باندې راځي لاندې آیت کې براشي والمحصنات کله په معنا د پاکي خزي سره راځي هغه به هم راځي راشي محصنات غیر مصافحاتنا محصنات په معنا د مسلمات هم راځي والذین يرمون المحصنات ای مسلمات کله محصنات په منوخي باندې هم راځي چې خاوند والا خزا دلته معنا یې ده والمحصنات غزنان حرام کړی شوی دي چې خاوند والا وي خاوند لري من النساء د بیبیانونه الا استثناء راغله مگر هغه وینځه الا ما ملکت ایمانکم هغه وینځه چې د کافر نه مراوسته او میړه لري بس داغه سره نکاح مات شو بیا هغه سره تاسو نکاح کولای شئ هغه وینځه چې ملکت ایمانکم مالکان شوی دي خلاص نستاسو کتاب الله معنا واحكموا في كتاب الله فیصله کوي تاسو په کتاب الله باندې یا كتب کتابا مقرر کړی الله تبارک وتعالى په مقرر کولو سره علیکم پتا سو باندې د حدود او مسائل مقرر کړی دي علیکم پتا سو باندې وحل حلال کړی لكم تاسو د پاره الله تبارک وتعالى ما وراء ذلكم ما سوا د محرماتنا بیان تاسو ته حلال کړی دي نور
پدې شرط باندې ان تبتغوا بان تطلبوا دا چې طلب کوي دا بیبیانې بیا اموالکم په مالونو تاسو شرط پکې بیا مہر دی ګوره مہر به ورته ټاکیا محسنین پالکون تاسو کې چې یا محسنین معنا متزوجین نکاح کون کې ګوره په دې شرط در تروا دي غیر مصافحین غیر زانین چې نه زنا کون کې فمستمتعتم پسرغه سوک چې نفع واغستلا به پری بیبیانو باندې رست د نکاح منهن د دې بیبیانو فاعطوهن پس ورکې دي بیبیانو لره اجورهن مهورهن مهرونه د دې فریضه معنا فرض علیکم فریضه فرض کړی شوی دی پتا سو باندې دا مهرونه په فرضولو سره دا والله ورکې الله وي ولا جناح نشته گناہ علیکم پتا سو باندې فيما پاغسکه تراضیتم من چې سره راضی شوي تاسو خزو خاوند راضی شو یا خاوند ورته ویل چې یاره مہر مې دل ټاکلې ده دا زیاتی وخلا یا هغه بیبي ورته وی چې یاره غریبي دا مہر کم کا معاف کی ورته به پر مہر باندې راضی شوي تاسو من بعد الفریضه رست د مقرر د مہرنا رست د مقرر د مہرنا نو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان د علیما په حکیما خاوند حکمت د هر یو کار کې حکمت ده ومن اوهرسکم لم يستطع منا چې طاقت نه لري استطاعت نه لري منکم تاسو نه طولا مالا د مال طاقت مالی نه لري د دې خبرې ينکحات چې دا چې په نکاح کې واخلي المحصنات اصلي خزي المؤمنات مؤمنه د دې طاقت نه لري نو سديو کې فلينکح پس په نکاح دی واخلي فمما پس بعض داغه وینځونه ملکت ايمانکم په نکاح کې دی واخلي هغه وینځي مالک چې مالکان شوی دي خلاص نستاسو من فتياتكم من امائكم د وینځو تاسو نه المؤمنات چې مؤمنه بوي والله تبارک وتعالى اعلم علم لري بإيمانكم بإيمان ستاسو يعني اصل لساني كلمه ویل مؤمنه شو باقي دلته د زړونو خبر الله تبارك وتعالى ده بعضكم من بعض معنا ولد بعضكم من بعض پیدا کړی شوی تاسو بعضی د بعضونه یعنی كلكم من نفس واحده طول د نفس واحده نه پیدا یې د آدم علی السلام نه نو فنکحوهن پس په نکاح کې واخلې دی وینځو لره باذن اهلهن په اجازه د مالکانو د دي چې تاسو وینځي نه دي د غیر وینځي دي دا غیر اجازه شر شو واتوهن من اعطوهن ورکې دی وینځو لره اجورهن مهورهن مهرون د دي بالمعروف په خطر ک باندې چې لم لیټ به پکې نه کې ضرر بنه رسې په دې مہر کې ورکې والله محصنات معنا دلته په معنا د پاکي سره محصنات معنا پالیکون د غوینځو کې چې پاکي وي د زنانه محصنات پالیکون د دي محصنات پالیکون د دي وینځو کې چې پاکي وي د زنانه غیر مصافحاتنا غیر زانیات چې نوي زنا کون کې ولا متخذات او نوي نیون کې اختان د پټو یارانو ولا متخذات معنا او ننیون کی وی د اخدان د پټو یارانو داسې وینځو کوي چې پټه یارانی نه کوي فاذا احسن من زوجنا پس کله ار کله چې مړوخي کړي شو دا وینځه فین اتینا پس کچری بیا راتلو کړه بفاحشه معنا یا الزنا زنا باندې راتلو کا بیا سزا ور کول پکار دي فعليهن پس بدی وینځو باندې سزا ده نصف ما نما هغه سزا علی المحصنات چې و په اصل باندې من العذاب من الحد د حدنا بیا 50 الجلده دا 50 دوری به وهل کیږي اوس په اصلي باندې وعده کړی شی باندې سنگساری دل دي خود دې نسبت چرته جوړیږي د سنگساری دلو ځکه علما وي د ویندې په حق کې د درونه بغیر بل څه نشته ځکه چې درو کې نصف راځي سل دوری دي اصل د پاره نو وینځ به 50 دوری وهل شي فعليهن پدین وینځو باندې نصف ما نیم سزا ما هغه على المحصنات چې و په سل باندې من العذاب من الحد حدنا 50 جلد 50 دوری به وهل کیږي ذالک دا په نکاح کې وینځي غستل حلال دي لمن دا چا د پر خشیه منه خاف چیریږي العنت د بدکارین د زنانه منکم استاسونا وان تصبروا دا چې تاسو صبر وکړئ الله تبارک وتعالى و خير غرد لكم تاسو لرا چې صبر مو کو د نکاح د وینځنه دا تاسو ته غرد ځکه چې دا اولاد تاسو به د پیغور د غلامینه بچ شي
والله الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې. يريد الله اراده لري الله تبارک وتعالى د دې خبرې ليبين چې بیان کی لكم تاسو لراغه سيزونه چې حلال دي پتا سو باندې ويهديكم هدايت کی تاسو ته سنن الذين لا ردا کسانو قید لګو من الانبياء د انبياونا من قبلكم چوڑان دي تاسو نه دي یعنی في تحريم الامهات والبنات په تحریم د موريانو او د لوریانو والاخوات او خوریانو فانها كانت محرمه دا حرام کړی شی او د مخک خلق باندې چې تاسو نه مخک کوم امته من قبلكم وړاندې تاسو نه ويتوب عليكم رجوع رحمتك عليكم پتا سو باندې والله والله تبارك وتعالى عليم پوهه حکیم خاوند حکمت ده هر یو کار کې حکمت ده. اوس دا سکسانو ویل هر کله چې خورزوي حرام شو لور حرام شو و بیاوی د ترور لورګانی بیا هم حرام شي نو آیت نازل شو والله والله تبارك وتعالى يريد اراده لري ان يتوب دا چې رجوع رحمتك عليكم پتا سو باندې ويريد الذين اراده لري هغه کسان چې يهوديان دي نصرانيان دي یا مجوسيان دي يتبعون چې دي تابعداري کوي شهوات د خواهشاتو دي اراده لري ان تميلوا دا چې تعدلوا عن الحق وګرځي تاسو د حق نه میلن په میلان کولو سره یعنی په ګرځولو سره عظیمه لوی یعنی خطا شي تاسو په خطا غټ سره چې دا مجوسیان دي ته مراکاږي چې دا خويندې او خورزي در باندې وکي نه. الله تبارک وتعالى اراده لري په تاسو باندې په قبول د توبې سره او دا مجوسیان چې دا اراده لري چې تاسو راکاږي دي شهوات او ته ان تميلوا من ان تعدلوا عن الحق چې وګرځوي تاسو د حق نه میلن په ګرځولو عظیمه لوی سره. يريد الله اراده لري الله تبارک وتعالى ان يخفف دا چې آسان کې انکم تاسو احکام الشرع احکام د شریعت. وخلق الانسان پیدا کړی شوی دی دا انسان ضعیفا کمزور خاصه لا يصبر عن امر النساء بیبیانو په مسله کې خو بالکل صبر نه کوي بے صبری کوي د نساءونه نو فيجوز له الامد جائز شو د پراوینځ زکا چې انسان ډیر ضعیف دی. يا ايها الذين امنوا اذا ایمان ولو لا تاكلوا مخرجتاسو اموالكم مالون استاسو بينكم پمستاسو بالباطل په باطل طریقې سره په غلط طریقې سره یعنی ظلم سره غصب سره رشوت سره دروغ او قسم سره مال مخری غلا سره جواره سره خیانت سره الا مگر استثناء منقطع ده لكن خړلې شي تاسو ان تكون دا چوي تجارت یعنی اموال تجارت مالونه تجارت تاسو عن تراد پرزا سره منكم استاسونا ولا تقتلوا مقتل ويتاسو انفسكم نفسنا استاسو حسن بصري سي واخوانكم وريان استاسو مقتل ويا يا لا يقتلوا بعضكم بعض ابن عباس و بعضي د بعض لرا مقتل ويا زکه چې بیا دا اغستا د قتل اراده کوي دا داسې شو لکه چې تا خپل ځان مړ کو یا تاسو خودکشیانه مکوي معنی دا جوړیږي. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى كان دې بكم پتا سبحانه رحیم رحم کون کې ومن ورغس يفعل چوکړو ذالک دا کار دا کوم کارونه چې منی شو اکل دا مال یعنی په باطله طریقه باندې خړل د مالا دا قتل شو ومن ورغس يفعل چوکړي ذالک دا قتل عدوانا من تجاوزا په تجاوز سره وظلمن په ظلم سره فسوف فزر دې چې نسلیه من ندخله داخل بکو د انسان لره په آخرت کې نارن اورتا جهنم تا وکانه دې دا دخول جهنم تا ذالک دا دخول د جهنم تا على الله بالله باندې يسيرا من سهلا آسان دي دا ګوره لوی ګناهونه دي مال د غیر خړل قتل کول نو ان تجتنبوا کچره تاسو ځانو ساتلو یعنی تترکو پر خدل اي مؤمنانو کبایر د لوی ګناهونه ماتنهونه هغه چې من کولې شي تاسو عنه داغینا نو کفر نو برجو عنکم تاسو سیئاتکم من صغائر ذنوبکم وړه ګناهونه تاسو وندخلکم داخل بکړو تاسو مدخلا من زید الدخول کریما من حسنا حسن ته جنت ته به مداخل کوم. اوس د زنانو حقوق بیان شو. اوس زنانه چیرته اوچتی نشي چې پارسه کې ځان برابر نکړي ګوره سړو سره. ولا تتمنوا تاسو ارزو مکه الله تبارک وتعالى ويا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ول اې د الله رسوله سړی غزا ته زی مونږ نزو او سړو د پاره میراث دوچند دی مونږ د پاره دوچند نشتا. آیت نازل شو ولا تتمنوا تاسو ارزو مکوي ما دا فضائلو
فضل الله چې فضیلت ورکړي الله تبارک وتعالى به باغ باندې بعضکم بعض استاسو نه چې دا سړی دی علا بعضن په بعض نورو باندې چې زنانه دي دا کوم چې نر ته دا فضیلت ملاو دی په جهاد سره یا په غنیمت سره وغیرہ په میراث سره نو للرجال د پاره د سړو نصیب برخه د ثواب ده مما دا سنه اکتسبو چې دی کړي وي من الخير د خیر نه یا من امر الجهاد د امر د جهاد نه وللنساء د پاره د خزو نصیب من برخه دی مما دا غسنه اکتسبنا چې دی کړي وي په بیوتهن په کورونو خپلو کې من الخير د خیر نه یا طاعت الازواج طاعت د خاوندانو وحفظ الفروج حفاظت د شرمګاو بس دې د پر خپل برخې دی او تاسو د پر خپل برخې دی واسال الله غواړي د الله تبارک وتعالى نه من فضله د احسان نه من رزقه د رزق نه ابن عباس سے ویا یا سعید ابن جبیر سے ویا من عبادته عبادت سوال کویا فهو سوال التوفيق للعباده سوال د توفیق کوي د عبادت لپاره چې لا ما ته په عبادت کولو باندې توفیق راکې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان د بكل شيء پر شی باندې علیم پویو